شپږم عنوان دا دی چې دا چیشته دا دعا منع ده. دا رقم چیغې، دا رقم اوازونه، دا منع دي مسلمانانو دپاره. سوره جن وګوره 18 نمبر آیت. وان المساجد لله، بېشکه دا ټول مسجدونه دا ځایونه د سجدو چې دي لله خاص الله لره دي. مسجد کې به اواز الله لره کېږي. مه راننګوئ د الله سره هېڅ چا لره، د الله سره بل څوک په اواز کې په ندا کې به نه شریکوئ. د الله ته چې کوم مافوق الاسباب ته اواز کوې او تا دا کېدی چې نفع او نقصان را رسوي، نو دا خو عبادت دی. او د الله ما سوا په دا عقیده باندې چې دی مالک د نفع او د ضرر دی او د هر ځای زما اواز اوري او زما په خیر و شر باندې دی خبر دی. زما خیر و شر چې کوم دی هغه دی را دفع کوی سي چې زه اواز ورته وکړم، نو خیر را رسوی سي، شر را دفع کوی سي. دا اواز په دې نیت باندې هر چا ته کوي دا شرک دی، دا ګمراهي ده، دا کفر دی، دا شرک دی. دا سوره یونس وګوره 106 نمبر آیت. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. आवाज مکو مرانه گو من دون الله ما سوا د الله هغه چا لره چې فائدہ نصر سوی تعالی ولا يضرك نقصان نصر سوی. فإن فعلت کچیرته دا کار وکړي فإنك إذا من الظالمين، یقینا ته په دې وخت کې د ګمراهانو سه. ورته وګوره आवाज مکو دا معنی لا تدعو دا نهی ده. مرانه گو من دون الله ما سوا د الله نهی را منهی. قرآن چې شی منه کې هغه څنګه څوک کوي؟ دا منه د الله راغلی ده چې الله ازما ما سوا بل چاته आवाज مکوه. نو چې کوی ما لیکای هم ما یعنی وای هم ما. دا رقم سوره شعراء وګوره 213 نمبر آیت. دا څه کیسې نه دي چې موږ په دې باندې داسې واقعات پیش، دا قطعي دلایل دي په دې باندې. الله هم سوا بل چاته आवाज کول دا شرک دی. سوره شعراء وګوره 213 نمبر آیت. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وګوره आवाज مکوه نهی ده بیا راغله. فلا تدعو چې الله یو شی منع کړي نو بیا خلک ولیکي. فلا تدعو مع الله مکوه आवाज مکوه مع الله د الله سره إلها آخر بل اله لرا. اله خوستانه خو تا ټاکلی دي. تا پلانې پیر مال را رسېدی سي، پلانې نبی مال را رسېدی سي، پلانې فرشته را رسېدی، پلانې پیری را رسېدی سي. دا خو اله خو ستا په ګمان دی. نو که دې وکړي فتکون من المعذبین، ته به سې د عذاب ورکول سو څخه معذب به یې تا ته به د هغه کسانو سره چې په جهنم کې چاته عذاب ورکول کېږي د هغو کسانو سره به ته سې د هغو د ډلې به شمار سې. او دا رقم سوره قصص وګوره 8 نمبر آیت. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. आवाज مکو د الله سره بل اله لره ستا په ګمان باندې چې کوم اله دی چې هر څوک دی. او قاعده دا ده دا کلمه دی په اول سر کې لا ویل لا اله الا هو. دا کلمه در په یاد کوي ته چې مسلمان کې دی په دا کلمه مسلمان سوی چې لا اله نست لایق دی عبادت الا هو مگر صرف یو الله دی. او سوره انعام وګوره 55 نمبر آیت. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ورتوا إني نهيت زمن أعبد الذين د عبادت صدا کسانو تدعون من دون الله اجتاسو آوازونه کوي دی لره من دون الله ما سوا د الله. وګوره زمن سویما د عبادت صدا کسانو اجتاسو آوازونه ورته کوي ته چې هر چاته آواز کوي داغه هر رقم عبادت منع دی. قیام ورته منع ده، سجده ورته منع ده، رکوع ورته منع ده، دا ګرد منع ده. بله چې کوم عبادتونه دي روزه، زکات، حج دغه په نامه باندې الله په نامه موږ کو دا چې د غیر الله دپاره کوي دا شرک جوړېږي. اووم عنوان چې څوک د الله ما سوا دا غیر الله ته نارې وایي، یعنې اوس مصر په خلاص هر چاته چې نارې کوي په وخت مشکل کې आवाज کول دا سبب د جهنم دی. او جزا د دې आवाज به د دې نارې به چی شي جهنم به دا سړی به جهنم لځي. سوره غافر وګوره 80 نمبر آیت. وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
ویل دي رب تاسو ادعوني تاسو راننګوي ما په مشکلاتو په هر وخت کې ادعوني الله وي ما راننګوه استجیب لكم زکه بلونه کوم تاسو د دعا او ورته ګور الله اختیار د دعا او د قبلېدو زما سره دی د بل چا سره اختیار نشته چې هر چا ته आवाज کوي چې هر څونه غټه استی ده د ستا دعا نسی قبلولای نیس قبلوي چې هر څو غټ ذاتی ان الذين بشکا کسان یستكبرون عن عبادتي چې دې تکبر کوي سرغړونه کوي د عبادت زما څخه سيدخلون جهنم داخلين جديدي بداخل د اوازونه د الله ما سره بل چاته مکوا صرف الله مدد وای د الله ما سره بل څوک ست مدد نسی کولای